دوستانو زه الحمدلله موږ مسلمانان یو او مسلمانان د یو توحید عقیده لرو. نبی علیہ السلام ته مشرکان رااله ورته وویل چې تاسو د الله تعالی موږ له نسب بیان کوي. نو سورت اخلاص نازل شو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هو الله احد. ورته وایه محبوب صلی الله علیه وسلم چې الله یو دی، الله صمد، الله بے نیاز دی، لم یلد ولم یولد، نه د چانه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی. دا زموږ عقیده ده. د دې په باره کې هستی مستی ته یو وخت کې مسلمان وي، اوس ته دغه ته اورېدلې عیسایت ته کرسچن شوی. موږ تعالی موږ تا یو د اسلام دعوت درکو. الله تعالی په قرآن کې تاسو ته موږ یو دعوت درکړی دی، یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله. اے زما رونو مسلمان، اهل کتابو، یهودیانو، عیسایانو، یا اهل الکتاب، یا اهل کتابو تعالوا راشي داسې کلمې طرف ته، الله نعبد الا الله، چې دی والله عبادت وکړو. بل د سورۃ مریم آیات نمبر 15 کې الله فرمایي ما کان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الله تعالی د پاره دا مناسب نه دي چې دوستانو سو کې هغه الله تعالی دغه وکي. الله تعالی دی اولاد ولري، اولاد ته مو ته احتیاج لرو. لکه زه تاسو ته د استی مستی کستا اجازه زه به سو حوالجات پیش کوم، دغه نه بدل پیش کوم د سو ورته وي هم د دې د کتابونو نه کوم چې مقدس متون دي. لکه د اول به زه د دې رګبد نه یو حواله پیش کوم، بیا به د نورو کتابونو نه سو حواله پیش کوم، بیا به ته خبرو کی کستا دغه. دا ما سره کتاب دی د هندویزم مشهور کتاب دی رګبد. دا صفحه نمبر 3 پته کې، صفحه نمبر 3 پته کې دا وضاحت موجود دی دوستانو چې الله یو دی. دوستانو رګوید صفحه نمبر دا ما سره رګوید دی د هندویزم مشهور کتاب دی. په دې کې دوستانو وضاحت موجود دی چې الله تعالی دوستانو دا یو دی. دا عبارت زستا سو مخکې ولما परमेश्वर के अलावा कोई भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां कोई भी ईश्वर नहीं है। यो ईश्वर हम अल्लाह ने अलावा नशरे دا پدې کې دا وضاحت دی. اول نمبر دغه شان ته کې دوستانو ما سره دا کتاب مقدس دی، عهدنامه قدیم او جدید، پدې کې دواړه موجود دي. دوستانو عهدنامه قدیم ما سره عهدنامه قدیم باب استثناء، کتاب استثناء باب نمبر 6 آیات نمبر 3 کې وضاحت موجود دی. وی سن اے اسرائیل ہمارا خدای کې زمن الله یو دی. دغه شان ته کې غلطیو باب نمبر 3 آیات نمبر کې هم وضاحت موجود دی چې الله تعالی یو دی. دغه شان ته کې نور هم پدې جدید او قدیم چې دا عهدنامه جدید دی، پدې کې هم من حواله جات را جمع کړی دي چې الله تعالی دا څه دی، دا یو دی. دوستانو الله تعالی خدایان ډیر، بس یو دعوت در کوم چې راشه مسلمان شه. اے په دې کائنات کې دیول د کائنات کې توازن موجود دی، هستی مستی د کائنات کې او توازن موجود دی. په دې کائنات کې دا توازن د یو خدای دلیل دی او قران کې د دې وضاحت موجود دی. لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا، کچرته په دې کائنات کې د الله نه علاوه ډیر خدایان په فساد براتله. ګوره هستی مستی ستا په باره کې به یو خدای به ویل دل ژوند ورکوم، بل به ویل دل مرګ ورکوم. نو مرګ او ژوند دا د یو الله په لاس کې دی. د دې رچ ډاکن خو به ته پیژنې کنه، رچ ډاکن نوم به اورېدلې. هغه خپل باندې یو پادری سره مناظره په دې کړې و، پادری سره په دې باندې مناظره کړې و. هغه ویلو چې دا عیسی علی السلام د خدای زوی دی. پادری نه تاسو کو، نو پادری ول چاو ورته ویل خدای ولی پان د خپل زوی ولی پانسی کو، وای د خلکو د ګونونو د کفاره د پاره. او ورته ویل چې قصور بل چا کړی د سزا خپل زوی له سو ورکه اس کله نه ورکه. به ورته دا ویل چې الله تعالی عقل لري، وای بالکل الله تعالی عقل لري، کامل عقل لري. وای الله به بل تجربه کړی وای کنه. د پادری سره به دې جواب نو دا یاد ساتي زمنګ د عقیده را موږ د مقدس مریم علیه السلام موږ مقدس قایلیو، موږ داغه د تقدس قایلیو. يهوديان په غویل زامونه لګي. تاسو ګورئ د عیسی علی السلام ته چې موږ سونه احترام لرو کنه، عیسی علی السلام زمنګ د سر تاج دی. موږ دا ټول مسلمانانو ته دا ویو چې څوک په عیسی علی السلام ایمان را نه وړي دا سړی موږ کافر ګڼو. خو یو عقلی یو خبره کوم، بیا به نور خبره ته وکي. موږ کتاسو يهوديان چیرته جنت ته ځي، موږ به تاسو سره سر کې جنت ته ځو. ولی موږ حضرت موسی علی السلام ته احترام لرو، موسی علی السلام باندې زموږ ایمان دی. که عیسایانو تاسو جنت ته ځئ، موږ به در سره سر کې ځو. موږ عیسی علی السلام باندې ایمان لرو، موږ زموږ د سر تاج دی عیسی علی السلام. او دغه شان موږ جنت ته ځو، تاسو دوانه به را سره نه ځئ. ولی تاسو نبی علیہ السلام نه منئ، نه يهوديان او نه عیسایان، نبی علیہ السلام نه منئ. نو اوس ته خبره کول غواړي یا ته دعوا کوي، زما دا دعوه ده چې الله یو دی.
دا کائنات د یو الله د وجود گوي ورکوي. اوس کدي باره کې ته خبره کې نو ته خبره دی وکړه. جناب مفتی نمیخوایم صحبت های خود تکرار بکنم ولی قلبا احترام بر خودت دارم. ما خواهیم ایره بر خودت بگویم وقتی که ما بر ما فهم مسیحی هستم دروغ نمیگم. خب ما قلبا بر حضرت عایشه احترام دارم، چرا که یک زن بگناه، یک زن مظلوم و معصوم بوده. ایره ما خواهیم بفهمم دا عائشه رضی الله تعالی عنها موضوع زما واستانه ده کنه. زما واستا موضوع د عائشه رضی الله تعالی عنها دا موضوع لاندې نه کنه. ګوره زما واستا موضوع ته پکار دی چې راشو ما ته ویل کنه د عائشه رضی الله تعالی عنها موضوع به ما سره مسلمان دا کوي کنه. اوس شیعه ته چې شي ز شیعه سره به په دې بحث کوم خو ته دغه کنه ته کرسچنی نو ته به د کرسچن په عقیده کې ما سره خبره کې نو د کرسچن زما د عقیده چې الله یو دی. اوس ته وی چېرې الله تعالی په باره کې ستاسو عقیده ده ته درې خدایان منې یو منې دوه منې ته به دا بیانې کنه یا ته بله کومه خبره کې زما په اسلام کوم اعتراض لري د اسلام په کوم عقیده په پیغمبر علیه السلام اعتراض لري یا په قرآن یا د الله په ذات نو بیا به ته سوال وکړه زه به جواب درکړم. نو لاندې عایشه رضی الله تعالی عنها چې د دې باره کې زما او ستا خو موضوع نه ده کنه وروره هستي مستي یو شی ما ته وایه یو خبر ما ته کوه چې دلته اسلام اردو مراتر محترم که بذارم پشتو برم سخت است. ما خواهیم بگویم که اردو برما بگو جناب مفتی या बिल्कुल उर्दू हमारे लिए हम उर्दू से बात करेगा थोड़ा से पहला ये मेरे को बोलो जनाब मुफ्ती कि इधर एक चीज सही नहीं है. फिर हम जाएगा इस्लाम और मसीहत के बारे में बात करेगा, लेकिन पहला एक चीज मेरे को बोलो इधर एक सही नहीं है. वो ये जो रज़ाए कबीर है ये सही नहीं है या जो वो हजरत आयशा के है वो सही नहीं है. क्या इधर गलत है? क्योंकि हजरत आयशा में د رضای کبیر مسله چې دا د فقه سره تعلق ساتي. د رضای کبیر مسله دا د فقه سره تعلق ساتي، د عقیدې سره تعلق نه ساتي. او زه رضای کبیر نه منم، زه مسلمان نیم، زه دا نه منم. زمونږ دا دی چې د رضاعت موده چې ده دا د نابالغه ماشوم چې اوس کې هغه دپاره کېږي. رضای کبیر دا فقهي مسله ده. د دې مسلې د کفر او د اسلام دغه نه دی، د کفر او د اسلام اختلاف نه دی که نه. د رضای کبیر مسله د کفر او د اسلام نه دی اختلاف، دا د فقه مسله ده. نو چې د فقه مسله ده نو زما تا سره په فقه کې خو اختلاف نه، زما تا سره په اسلام کې اختلاف دی، په عیسایت او په یهودیت او په عیسایت زما اوس دا خبره ده، په مو اسلام. نو ته د رضای کبیر د فقه مسله ما سره ته ولې بیانې؟ د فقه مسله ما سره به یو زما مسلمان چې د فقه ما سره اختلاف لري هغه به بیانې، هغې ته به زه ویم تا ته زه د دې زما او ستا د دې منځ کې تفاوت دی، د دې تعلق د فقه سره د فقه زما او ستا اختلاف د فقه نه دی. جناب مفتی سوال اینجا است که ما فکر میکنم اینجا یک چیز اشتباه است. یکی اشتباه کرده یا که قرآن اشتباه فرمان داده یا که حضرت عایشه کار اشتباه کرده. این بر ما بگو کدامش اشتباه است؟ مړه زه درته بیار زما دا ستا موضوع نه ده که نه، زه درته وایم ولی نشته دا موضوع شته که نه زه تا ته تاسو ته معلومات ورکړي څه په باره کې ما ته معلومات راکړي. زه دا فکر لرم چې ټول زما تاسو زما ورور دی او په غلط راه کې روان یې. زه دا ته وایم چې دا غلط دی، ومنه او مفتی صاحب ومنه دلته یو شی غلط دی، یا اسلام غلط دی یا چې غلط دی. بحث کېږي هستي مستی بحث کېږي په عقیده کېږي که نه، په عقیده باندې دلته ما دا بحث ته راغلی. زه د اسلام دفاع کوم، ته د عیسایت دفاع ته نه کوې. ته ما سره ته ولې نه راځي په دغه باندې
زه عیسی علیه السلام زه بنده زه عیسی علیه السلام ګوره زه ستا په عقیده رد کوم. زه عیسی علیه السلام یو بنده ګڼم، یو بشري ګڼم، هغه کې د الله تعالی صفات نو، ته الله هغه خدای ګڼې. نو زه دا وایم چې دې ځای کې زما او ستا اختلاف دی. اوس عایشې رضی الله تعالی عنها د رضای کبیر مسله هغه زما د کور مسله ده. ته زما د کور نه بار سړی، ته زما کور ته مسلمان شه، کلمه اوس دلته وي او بیا راشه بیا د رضاعت مسله ته بیا راځو. بسم الله وکړه، کلمه شهادت وي او اشهد ان لا اله الا الله، یو کلمه صاحب